په ایمرجنګ ایشیا کپ کې د پاکستان شاهین لوبډلې د یو ای ای لوبډلې ته یو ډېر غټ شکست ورکړی دی. محمد حارث پکې ډېر زبردست بیټینګ کړی دی، ښه سټرایک ریټ سره بیټینګ کړی دی. خو شاهنواز داني پکې حد بالینګ کړی دی، 15 وکټ یې ایشتلي دي. څومره سکور یې ورکړی مکمل سکور کارډ در سره شریکوم. د پاکستان شاهین لوبډلې په 20 اورونو کې 169 رنزونه 179 رنزونه جوړ کړي دي. څلور کلاډیان آوټ جي په 20 اورونو کې 179 او د یو ای ای ټیم چې کم دی په 65 رنزونو باندې په 18 اور کې ټوټل ټیم آوټ کړی دی. په 114 رنزونو باندې د پاکستان ټیم دا میچ ګټلی دی. مکمل سکور کارډ طرف لزو هغې نه پس په تاسو خپل رای هم په کمنټ کې شریکوئ. تاسو له په سکرین باندې ښکاري پاکستان ای پاکستان شاهین لوبډلې لومړنی بیټینګ کړی. عمر یوسف 11 بال 21، یاسر خان 13 بال 25، محمد حارث نټ آوټ پاتې شوی دی په 49 بالونو باندې 71 رنزونه چې 3 چکې او 6 چوکې شامل دي. قاسم اکرم 28 بال 23، عبدالصمد 2 بال 1 اور حیدر علي پکې هم ښه بیټینګ کړی چونکې د انډیا خلاف دا بیټسمینان نو چلیدلی. 17 بال 32 حیدر علي هم کړی دی. د یو ای ای د طرفې 2 4 اور 19 وکټ نشته دی. امید رحمان 3 اور 43 ډېر زیات ایکسپنسیو بالینګ کړی، وکټ یو هم نه دی ایشتلی. سنچت شرما 4 اور 23، یو اور پکې لامیډن هم وکړی دی. ښه بالینګ پکې ټولو کې زیات د کړی دی. عاقف راجا 4 اور 55 وکټ نه، محمد فاروق 4 اور 27، 3 وکټې فاروق پکې ښکلی بالینګ کړی دی. اور باسل حمید یو اور کړی دی او په هغې کې هم 12 رنزونه ورکړي دي. په جواب کې ورپسې د یو ای ای لوبډلې چې کوم دی په 65 رنزونو باندې ټوټل ټیم آوټ شوی دی. په 18 اور کې د پاکستان بالینګ ته راځو، خو هغې نه مخکې اریان شرما 13 بال 8 رنزونه، مینک 2 بال 0 رنزونه، تانش سوری 15 بال 15، دوروچی بال 1، راहुल चोपड़ा दई कप्तान दे 18 बाल 20 रनजूने जुड़ करी दी. सैयद हैदर शाह 16 बाल 12 रनजूना, बासिल हमीद 6 बाल 4, संचित शर्मा 1 बाल 0, मोहम्मद फारूक 17 बाल 3 और आकिफ राजा 2 बाल 0 और उमेद रहमान 0 बाल 0. د پاکستان د طرف شاهنواز داني 15 وکټ ایشتلي دي اور 4 اور 12 رنزونه ورکړي چې 2 اور پکې میډن هم وکړي دي. جی احمد دانیال 3.3 اور کې 10 رنزونه، یو وکټ عباس افریدي 3 اور 12، یو وکټ سفیان مقیم 3 اور 17، 2 وکټ عرفات بن حاس 3 اور 13، یو وکټ. ټولو بالرانو پکې وکټ ایشتلي دي. شاهنواز داني پکې حد بالینګ کړی، 4 اورونو کې 12 رنزونه، 15 وکټس اور 2 اور چې کوم دی غي میډن هم وکړي دي. دا میچ پاکستان په 114 رنزونو باندې ګټلې دي او پاکستان د ایمرجنګ ایشیا کپ سیمی فائنل ته کوالیفای شو. سیمی فائنل به زما په خیال سریلانکا سره راځي، چونکه چانس دوی چې افغانستان سره راشي. کچره د افغانستان او د پاکستان سیمی فائنل راغلو نو ګرم میچ پښیو، خو د دوه سیمی فائنل نو په کار ځکه بیا به یو ټیم فائنل لا کوالیفای کېدو. اوس د افغانستان سیمی فائنل به انډیا سره راځي او د پاکستان سیمی فائنل به سریلانکا سره راځي. کچره افغانستان انډیا له شکست ورکو او پاکستان سریلانکا له شکست ورکو نو د افغانستان او د پاکستان فائنل میچ د ایشیا کپ راتلی شي. جی دا مکمل سکور کارډ او د پرفارمنس تاسو کټل ټولو کلاډیانو پکې ښه پرفارمنس کړی دي. خپل رائے کمنټ کړئ د کم کلاډي پرفارمنس تاسو خوښ شو، چونکه دا خو یو ای ای ټیمو پاکستان لا دغه ټیم خلاف هم داسې پرفارمنس پکار دی. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.